او د دې سره سره په دې ورځ باندې صرف یو پیری د عمل کول غواړي هغه دې د درېمې کلمې عمل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 343 پیری 343 پیری 313 پیری اول کې به کوم دی یو لس پیری درود شریف وای او بیا به 343 پیری 313 پیری دا درېمه کلمه وای او بیا ورپسې درود شریف یا 11 پیری وای او بیا به خپل حاجت لپاره ضرورت لپاره کوم دی سوالو کې ان شاء الله په دغه ورځ کې دنه به کوم دی الله ستاسو حاجت او ستاسو ضرورت پوره کوي تجربه به وکړئ ان شاء الله زمونږ د علما او مشایخ او زمونږ د استادانو مجرب عمل دی دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عمل دی دا صرف په دې ورځ باندې کیږي باقی په ټول کال کې دا عمل بیان کیږي نو ان شاء الله دا ورځ مناسب ده دغه د لپاره عمل د لپاره کم ضرورتمندي حاجتمندي سخت ده په تکلیف ده په پریشانی ده په بیماران دي ضرورت ده مالی ضرورت ده د اولاد ضرورت ده د دنیا د تنگ دستیا د ختمولو ضرورت ده د رزق د پروانه ضرورت ده یعنی هر قسمه ضرورت لپاره د عمل چې کوم ده کافی او شافی ده دغه لپاره 11 پیری درود شریف هر یو درود شریف چې تاسو ته یاد او 313 پیری دا درېمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 313 پیری او بیا 11 پیری درود شریف هر یو چې پاساره باندې تاسو ته یاد الفاظ برابرۍ او بیا د خپل حاجت لپاره دعا ان شاء الله چې د کوم حاجت لپاره دعا وغوښتله الله رب العزت په حاجت چې کوم دی په منټونو کې سکندونو کې چې کوم دی تاسو پوره کوي لیکن یقین کامل او دغه ول چې کوم دی شرط دی ناس ته ول شرط چلته پیر ته باندې نه وره نو دا عمل د دې عمل د لپاره چې کوم دی عام اجازه ته زماره طرفه چې څوک دا عمل کول غواړي نن مازیګر نه چې کوم دی دا عملو کې ان شاء الله ټول ضرورت په الله د خپل غیب د خزانو نه پوره